بچې به مې جنازه ته وړي د جنازې په کټ کې به پروت ما څوک به خدای ته صفت کوي څوک به خدای ته زما غیبت کوي څوک به شکایت کوي څوک به سفارش کوي څوک به ښه وي څوک به بد وي بچې د هېچا سره بېګار نشته د څه ټوکړه مې ته د ژوند سرمایه مې په تا لګېدلې ده تور ویښته مې سپین شو نیغه ملا مې ټیټه شوه ما سړه روټۍ خوړلې تا له مې ګرمه روټۍ پیدا کړې ده ما شلېدلی پیزار پخپو کړی تا له مې نوی پیزار اخیستی دی زما سړې جامې اختر کې وي ستا نوې جامې وي زما سر ته خښته پرته وه ستا سر ته بالښت پروت و زما لاندې بستره نه وه ستا د لاندې نرمه بستره پرته وه زما د پاسه شلېدلی ټاټو او په تا باندې بار ملکۍ کمبل وه زما نه د خولو بوی خته تا نه د خوشبوی بوی خته ای بچیا په تا به سخته راله ستا ښي طرف ته به ځم ستا ګس طرف ته به ځم ستا مخې ته به ځم ستا شا ته به ځم ستا خپو ته به ځم ستا سر ته به ځم ستا آه سره به زما نه خوب تښتېده ای بچیا ستا هره سخته کې زه په کار راغلی نن په ما باندې سخته ده راته ووایې بچې ته به زما دپاره خدای ته څه وایې ته چې د جنازې په سر کې ودرېږې ته به خدای ته څه وایې ته خو به څه وایې خدای ته خو نه څه به نه وایې اسی تا نه تپوس کوم بابا تا د پلار په جنازه کې څه ویلي دغه پلار خو په تا هم ډېر مین و تا خو هم څه ویلي تا خو هم خدای ته د خپل پلار دپاره څه ویلي تا خو هم د مې مور دپاره خدای ته څه ویلي که مې مور چې ته پې نهه میاشتې په خېټه ګرځولی که مې مور چې ستا د وجې نه تر سکون پرېښودلي وو که مې مور چې ستا د خاطره یخ ته خوړل که مې مور چې به شملو ته وړم شو نه به یې خوړل وایي د بچي مې زخام کېږي پکاړو ته به وړم شو نه به یې خوړل وایي د بچي مې ګېډه کېدل کېږي الو دی قبض دی بچیا که مې مور چې ستا په میجازو کې د ژمې شپه تېره کړې ده که مې مور چې تا ته بالښت سم کړی دی که مې مور چې ستا دپاره شپه شوګیر کړې وه ستا په آخ پې د سترګو نه خوب تښتېده د نیمې شپې به راپاڅېده ستا سر ته چې بالښت سمو هغه شفیق او مهربانه مور وه چې ته به سملاسي ابه راپاڅېدله تا به ټوله شپه لالهنده تېره کړه مور به سه لالهنده تېره کړه ته به سهار کې اوده شوې هغه به په کور کې اخته شوله د کور یو کار او بل کار به یې کوم ای بچیا تا ته به بالښت کېښوده چې بچی مې رول پړي ای بچیا ته به په ګنګ کې پروت وې ناولی به وي خیرن به وي خیچن به وي څښا بوی به درنه خته خلکو به توف ناره کړه دا څه مردار دی او ناولی دی تا به ډکې موزې دې راغستې وې په مخ به دې راښکلې وې په بدن به دې راښکلې وې کمیس به دې لړلی و پرتوګ به دې لړلی و خېدو به دې ټول بدن لړلی و خلکو به کرکه کوله مور به ویل شهزاده مې دی شهزاده مور به ویل شهزاده مې دی مور ویل د زړه ټوټه مې ده خلکو به تا د تشو د ډکو نه کرکه کوله مور به ویل د ده تشو ډکې راغلې د مشکو د انغارو نه خوږېږي ای بچیا دغې مور چې تا ته به یې د ناستې لپاره هم بالښت کېښودو ته چې به له کټه راکوزېدې هغې به ته غېږ کولاوله دغې مور چې تا له به یې ګوتې درکړلې او ستا خپې به په خپلو خپو کېښودلې او تا ته ویل پا پلې پل والا پل دې بختور شه شا ببل والا دغه شفیق او مهربانه مور وه هره دنیا نه لاړله که د جنازې په صف کې ولاړ څه دې ویلي ته دین مې دی بابا بیا دې بچي ته وایي بچیه ما به خبر ته کوزوي کفن ګردره کېدی شي لاس ګرده شي د چا توف ناره کې څه مردار هم راکوز کو دې قبر ته مې په خپله کوز کړي بچیا ستا خو ډېرې ډکې او تشې ما برداشت کړي ما ته دې لیک کې مې تیزې کړي ما ته دې په کټ کې مې تیزې کړي ما ته دې په کمیس باندې په ولو باندې مې تیزې کړي دي ډکې دې کړي تشې دې کړي ما ستا برداشت کړي که یو ځل تا برداشت کړي سټپ برداشت کړي بیا دې بچي ته وایي بچیا بیا به مې قبر کې کوز کړي قبر کې به مې مخکې بلې ته تاوي بچیا کېدای شي ما نه خر جوړ شوی سپی جوړ شوی خنزیر جوړ شوی شادي جوړه شوې ما نه کېدای شي مخ مې تک تور شوی ما نه سپی جوړ شوی بچیا قبلې ته مې خدای مخ پرېږدي کو تاسې یې کړه خو پرده برابر دې واچې کو نورو خلکو سیټ ته کېدای شي د قیامته پورې ملنډ دی راپسې کوي نو بچیا صرف دومره د نظام پوه کوم په دې قبر کې وایي ته روز پارې خو ستا او زما په کور کې څوک شته خو دین شته خو نشته دین کم دی تاسو یې دین دی دا څنګه دین دی کوم شي ته دین دی څه ته دین دی کوم شي ته دینداري ښکاري ما ته ووایه
خو سوال دا دی چې زما په معاشره کې دین ولې نشته؟ دین ځکه نشته چې موږ خلک وایي دین د جومات نه زده کېږي، دین د مدرسې نه زده کېږي. بابا دین د جومات نه زده کېږي، دین د مدرسې نه زده کېږي، دین د جومات د استاد نه زده کېږي، دین د مدرسې د استاد نه زده کېږي. موږ جومات نه پرېښی، موږ د جومات استاد پرېښی، موږ مدرسه نه پرېښی، موږ استاد پرېښی. دین زده کېږي د استاد نه. دې ماشوم بچي چې 30 سپارې قرآن زده کړی دی، بابا دا 3 کاله جومات ته راغلی، د ده عمر 8 کاله دی، ستا عمر 50 کاله دی، ته 40 کاله جومات ته راغلی، دا 3 کاله جومات ته راغلی، د په 3 کاله کې 30 سپارې قرآن زده کړو، ته په 40 کاله کې سورت فاتحه هم نه زده کړې. ولې؟ دین کو د جومات زده کېده. بابا تا به په 40 کاله کې تورات هم زده کړی، انجیل به یې زده کړی، زبور به یې زده کړی، قرآن به یې زده کړی. بابا ستا خو د کلمې الفاظ غلط دي، بابا ستا د فاتحې الفاظ غلط دي، ستا دعای قنوت غلطه ده، بابا ستا د درود شریف الفاظ غلط دي، بابا ستا د کلمې الفاظ غلط دي. دین کو د جومات زده کېږي، پکار دا دی چې تا هم زده کړی وي. او که ته وایې چې دین د جومات زده کېږي، د جومات ته خیمه، جومات جوړونکی ته خیمه، ستا د کلي نه بهتر جومات دی، زما د کلي د جومات نه بهتر جومات دی. دا هغه جومات نوم بیت الله دی، جوړونکی بهتر دی، ابراهیم خلیل الله دی، اسماعیل ذبیح الله دی. د زمانې پیغمبرانو جومات جوړ کو، دغه جومات جوړونکی د زمانې پیغمبرانو د الله په حکم جومات جوړ کړی دی. حکم کوونکی عظیم دی، جوړونکی عظیم دی، جومات هم ډېر بهترین دی. خو دغه جومات ګاونډي دی ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف. دا د جومات ګاونډي د دنیا نه کافر تللی دی. دا ګاونډي د جومات دا کافر د دنیا نه تللی. نو که دین د جومات زده کېده، بابا دا ابو جهل کافر ولې تو، ابو لهب کافر ولې تو، عتبه کافر ولې تو، شیبه کافر ولې تو، ولید ابن مغیره کافر ولې تو، امیه ابن خلف ولې د دنیا نه کافر تللی؟ دوی جومات ته راتلل، د دوی د جومات سره محبت شته، ستا او زما نه زیات محبت د جومات د دوی په کې دی. او دوی جومات جوړوي په خپلو پیسو، موږ جومات جوړو د چاندي په پیسو. د چاندي مخالفت نه کوم، زه په خپله چانده کوم. ما مدرسې نه مولوي صاحب راته اوس ویلی، وایي زه ستاسو نه مدرسې نه خبر شوی یم، موږ 6 کیلو بسې مدرسې راغست، 1.5 لاک فوټه ځمکه ده، د یو فوټ قیمت 200 روپۍ دی. موږ چې چېرته لاړ شو، د طالبانو ته وایي تاسو به دعا راته کوئ، د خلکو وایي تاسو به راته تعاون کوئ. زما عزتمندو یو فوټ 250 روپۍ دی، د 10 فوټو نه مې یو حصه جوړه کړې ده، د یوې حصې قیمت 2.5 روپۍ دی. هره ورځ راځو، ای خلکو لږې لږې پیسې راکړئ چې د مدرسې دا ځمکه خلاص کړو، دا پیسې ختمې شي. 9 کروڑ روپۍ قرض دی. زه روزانه چانده کوم، زما مولیان مخالفت راته کی، بعضې ملګري راته وایي سوالګر یې نه ځانه جوړ کړی. الحمدلله سوالګر یم د الله د دین د تعلیم لپاره، د قرآن د تعلیم لپاره که سوال کوم هېڅ خبره مولوي صاحب تاسو مناسب نه ده، زما څه حیثیت دی، زه څه شی یم، ما ته ځان معلوم دی چې زه څه یم. که زما دا پټکی په سر دی، دا د طالبانو برکت دی. که را تاسو سره ناسته کوم، دا د طالبانو برکت دی. د طالبانو ترمنځ نه وباسه 3 شی دی. ما ته دا بعضې ملګري علما ملګري راته وایي مولوي صاحب چانده کوي، وخاندي، مولوي صاحب خوند سره نه کوي، ښه نه ښکاري، هر وخت سوال، هر وخت سوال، هر وخت سوال. حالانکه 15-14 کاله مې مدرسه کې درس وکړو، په دې 14-15 کاله کې مې چېرته چانده نه ورکړې. اوس هم مجبوري وه، طالبانو ځای کمو، ځای مو واخیسته، بیا چې ځای مو واخیسته خامخا به چانده کړي، خامخا به یې غواړي خلکو نه. جومات کې چانده، یعنې چې جومات کې نه ده پکار، بازار کې ګرځي، یاره بازار کې نه ده پکار. په دې سوشل میډیا خلکو ته وایي یاره چې دا سوال هم هر وخت ښه دی. کومه طریقه وایي؟ ملا صاحب ته راته ووایه، ملا صاحب په ما خفه کېږي، ما خو نمبر ویلی ټلیفون راته وکړې، مولوي صاحب یاره خفه کېږم باندې، ته خو ما ته په کمنټو کې لیکلو کې ته په ما خفه کېږي. په خدای قسم درته خفګان په ما نه کړې، ته صرف او صرف چې کوم دی ما سره څه کوې، زما د شرمولو دپاره او زما د بېعزته کولو دپاره کمنټ کې راځه. پلانکې داسې وي، ډنګرې داسې وي، راځه مړه پلانکې پرېږدو، ډنګرې پرېږدو. رسول الله مې اعلان کړي د قرآن د طالب علم د روټۍ انتظام به څوک وکړي؟ رسول الله مې اعلان کړي د دې نو مسلم طالب علم د روټۍ انتظام به څوک وکړي؟ کور کې روټۍ نشته، صحابو کې نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي حضرت سلمان فارسی
ازمه عزت مند دا سړی د لاس ونیو چې چا د پاره روټۍ کی چرته سي د رسول الله لختي جګر موري نظر حضرت سیدہ فاطمه کو پس حضرت فاطمه کو تلاړه د قران د طالبینو د روټۍ انتظام دی چا کر سمشت استا کوته مې راوړې حضرت فاطمه د خپل سر نه لپټه گزکړه دا لپټه یو سه بازار ته مذهبن يهودي دي شفعون دکاندار دي هغه لپټه هغه سر لپټه کې د مال اور بشراړو چې قران د طالب د روټۍ انتظام د قران د طالب د پاره خو رسول الله په خپل سوال کړي د یتیم د پاره خو رسول الله په خپل سوال کړي زموږ حیثیت واره شوم چې رسول الله کوم کار کړي باقي منتظم ځدی کړي شاه ولی الله رحمت الله علیه علماء کرام ناس دي شاه ولی الله نظم سند اوخته نشي شاه ولی الله پکې نه شاه ولی الله رحمه الله مدرسې کې سبق وایي طالبان ته سبق کوي کلیوالو تاسو چې کور کې وړاندې تاسو ته لوخي مونږ درکو په دا وړو چې کارن کې ځان دا چوي دا خپل د پاره یو موټه په دې لوخي کې چوي اب ته پس تاسو نه مونږ لوخي وړو اب ته پس شاه ولی الله رحمت الله علیه بغیر زیدو اے طالبانو له روټي وړه راغونډو ما یو خزر ته پلار کوي شاه صاحب ځان دې شرمونه دې سکار رشتہ کو نشته شرمېږي نو لګي کله یو ورکی ولاړې کله بل ورکی ولاړې شاه ولی الله رحمت الله علیه زموږ دې مولین راسل د وخت دې ودر دي خپش باندې طالبانو دوی نشم د مختلف سوال دل نشم کول نکوم تاسو له سوال سبق وای کونی وای بزای زما عزت مند رسول الله سب لاس تړي والا رسول الله په خوب کې رااله شاه ولی الله رسول الله مبارک مې داسې صادر یا ظلم داسې نیولې دا شاه ولی الله تاسو کې د حضور مبارک نه حضور داسې شاه ولی الله زما د قران طالبان لوړ راغوندو ما ته خستړې شوې ستاره خو مات شو فزما رسول نه مات پدې پوښي د خلکو په خبرو خپل فزلانه مخفز لګیم د قران طالب له روټه په اړه راغلو شاه ولی الله رحمت الله علیه را پاسه باس لاشه مفتی غلام الرحمن صاحب موجود دي مفتی غلام الرحمن صاحب وایي یو واره دې ډېر کړهل چې مړ یو ځکه ولاړ طالب له چاندا بل ځکه ولاړ طالب له خوري حیثیت والا سره الله دې عزت درکړي دي چندن کا سملاس د شپې خو کې رسول الله وی غلام الرحمن ما دې عزت نسته عزت ډیر دي ما د قران د طالب د پر چاندا کړي ته په شرمې وای طالبانو خلکو ته یو عامي مجمع کې ویخه اے ما ورس می اعظم کړی چې قران د طالب د پر د چولو ولنم سوال کوما اب کو نه راکوي پټکی د سیستم نه راغوس کو ودا پټکی ورته خپو کې کم په قران د طالب د پر سوال نو موږ دا کړ غرس مې خبرې نه لري من چاله کو به چاله نه کوله جمعه ته پاره خپل پیسې ولګو پاک پیسې ولګو حلال پیسې ولګو من د پاک او د حلال او د حرام ته پوښتنه کوم دریم د تبلیغي ملګری وی طواف د بیت الله په بربند کو او طواف د بیت الله په بربند کو تعظیما ابي وی زمون د لباس ته حرام پیسو دي د حرام پیسو په لباس کې بیت الله ته نږدې کی په بربند د طواف کوم زرس پښما زبر ذلیل شما زبر رسوا شما خود بیت الله تقدس بن خرابون په طواف د بیت الله په بربند کوم خود حرام پیسو په لباس کې زمون د سپورت جان نماز په اول سر کې د عیسو کاروبار کې د هغه جان نماز په اول سر کې پروت د رشوت خور افسر د پلار کورسۍ په اول سر کې پراته استاد نو تاسو دا کومه چې د جمعات قدر زمون پس لکړي کو د مکی د مشرکان خود دې باوجود چې جمعات محبت مشتا طواف د بیت الله کوي تعمیر د بیت الله کې اجازه استدا بیت د دنیا نه کافر تلې ولی ذکر دین د جمعات نه ملاويږي دین د جمعات د استاد نه ملاويږي او د جمعات خیر ساتو په جمعات باندې مېرو د جمعات قدر کو خود جمعات د استاد د محمد رسول الله نه قدر کو جمعات په سبب قتل جمعات په سبب نه قتل خود جمعات چې کوم امام دی محمد رسول الله دې په سبب قتل جمعات نه نه خود جمعات د استاد د بچو زونه دردول جمعات کې لاړ نو کړي خود جمعات د امام د محمد رسول الله په مخ لاړ کړي جمعات کې ګن غرزاو خود جمعات د امام په شای ګن غرزول جمعات کې خاورې نو ورته خود جمعات د امام د محمد رسول الله مخ په خاورو کې کړل جمعات په منونه ورته استلا خود جمعات امام سره بیکار کړي درې کال د رسول الله شاه ابي طالب کې نظر باندې درې کال دین ملاوی دي د استاد ازې د جمعات بل ګوندین ته ته دا ګوندینو د ابوبکر صدیق جمعات ته ابوبکر راضي جمعات ته ابو جهل راضي طواف ابوبکر کوي طواف ابو جهل کوي پیسې ابوبکر لګي پیسې ابو جهل لګي
ज़माई इज़्ज़तमंद ताज़ीम अबू बकर न कई, ताज़ीम दे बैतुल्लाह अबू जहल न कई, तौहीद अबू बकर न कई, तौहीद अबू जहल न कई, तवाब दुआ न कई, पैसी दुआ न लगई, दुआनो जुबान अरबी दे, इलाक़े यवदा, वतनी यवदे, कले यवदे, गवंडी यवदे, खु ईमान यवता मिलाओ दे, दुआनो तनदे मिलाओ। वली अबू बकर जुमात फ़ख्ते उस्ताद फ़ख्ते, दा अबू जहल जुमात फ़ख्ते उस्ताद उस्ताद ने अबू बकर पर जुमात पैसे लगी तो उस्ताद लगे, अबू जहल पर जुमात लगी तो उस्ताद। अबू बकर की जुमात इज्जत हम कही तो उस्ताद हम कही, अबू जहल की जुमात कही तो उस्ताद दीन मिलावी की तो उस्ताद। अबू बकर मतलब उस्ताद अबू बकर उस्ताद करी की जुमात इमाम ची जुमात प्रीत बस के अबू बकर हुई चे उस्ताद जुमात प्रीति से जुमात प्रीदम चे मक्का प्रीति मक्का प्रीदम चे बैतुल्लाह प्रीति बैतुल्लाह प्रीदम चे हरम प्रीति हरम प्रीदम चे खाना काबा प्रीति खाना काबा प्रीदम वो उस्ताद न प्रीदमा। अबू जहल न तपस को तसके अबू जहल हुई से जुमात न प्रेदम मक्का न प्रेदम बैतुल्लाह न प्रेदम हरम न प्रेदम काबा न प्रेदम उस्ताद प्रेदमा। अबू बकर जुमात प्रे खोदो अबू जहल उस्ताद प्रे खोदो अबू बकर उस्ताद न दे प्रेखे अबू जहल जुमात न दे प्रेखे तीन जाता मिला रसूलुल्लाह के मक्का प्रे खोदला अबू जहल व सलाम मक्का प्रे अबू बकर जुमात प्रे खोदो उस्ताद दीन जाता मिला अबू बकर सिद्दीक दीन खोर द कम जाने शो मदीना की जुमात नष्टा मदरसा नष्टा मक्का की जुमात नष्टा मदरसा नष्टा मक्का अल्लाह पाक मुसलमानान ला फतह के वरकला दलते जुमास्ता मदरसा नष्टा अमन नष्टा खुशहाली नष्टा सुकून नष्टा खलक जुंदे लुरे ने खखई दलता कत्ल ने दुश्मनी दा नफरत ते बुग़्ज़ ते हसद ते कीना दा दलता अज़ान नष्टा इकामत नष्टा रुकू नष्टा सजदा नष्टा ला इलाहा इल्लल्लाह नगमा नष्टा द कुरान तिलावत नष्टा जुमात नष्टा मदरसा नष्टा उपदीन मजलूम दे उस्ताद मजलूम दे तालिब मजलूम दे मदीने की जुमात नष्टा मदरसा नष्टा अज़ान नष्टा इकामत नष्टा रुकू नष्टा सजदा नष्टा तिलावत नष्टा अल्ता मोहब्बत नष्टा अल्ता दियोबल नज़ारे दिल कुर्बानी दिल नष्टा ज़माई इज़्ज़तमंदो मक्की वाला द जुमात द इमाम ना कदरी कई मदीनी वाला द जुमात द इमाम कदरदानी कई मक्की वाले प मखलाड़ी तुकी मदीनी वाले द मखपदीदार न मड़ेगी मक्की वाले द किली उबासी मदीनी वाले किली तरावली मक्की वाले शड़ी मदीनी वाले इस्तिक़बाल कई मक्की वाले कूर्त न प्रीदी मदीनी वाले कूर्त दन न कई मक्की वाला दरवाजा बंद दई मदीनी वाला दरवाजा खुलावई मक्की वाला रोटे बंद दई मदीनी वाला दखली लोड़ई निमई मक्की वाले बचे जड़ई मदीनी वाले द शहजादगई जोड़े मक्की वाले पतौदू शुरू समली मदीनी वाले द मस्जिद नबवी मुअज्जिन जोड़े दीन खोर द कम ते नशो द मदीना दीन खोर द मदीनी नशो द मकीना ना दीन खोर द मदीनी नशो वली मक्की वाला द उस्ताद ना कदरी कोला मदीनी वाला द उस्ताद कदरदानी कोला दीन बखोरी की अगज़े की चिपर कमज़े की द उस्ताद कदरदानी द मक्की पर तवाब के नम खलक जीव हुई द मदीनी पर बाजार की जीव न हुई मक्की वालों द जुमात उस्ताद द मदरसी उस्ताद द कुरान तालिब द अमन न वरकड़े नम तवाब द बैतुल्लाह की खलक जीव हुई द मदीनी वालों अमन वरकड़े द मदीनी पर बाजार के सुख जीव न हुई मदीनी मुनव्वरी को कुसू की स्पेगर सिगा पीना आगे खल्क को द कुरान द तालिब और द उस्ताद कदर को अल्लाह द दर्द हाव कदर को पदी दर के जिसपे मुसी गाफी बनदा कुसी द कदरदार कर काश जज्मा को जुमलो तासो कोश काश जज्मा को जुमलो कोश मन द जुमात कदर को खुद उस्ताद ने को जुमात कदर को द मदरसी कदर को खुद उस्ताद ने को जुमात लखत तरवल सवाब दे खुद मस्जिद द इमाम को कोटली अचवलम सवाब दे जुमात लकर पे ट्रवल सवाब दे खुद मस्जिद द इमाम बखपो की शलीदे जुराबी दे लनवी जुराबी रवल सवाब दे मन को दीन मिलावी की दोस्तास दीन ज़की की दोस्तास दीन खड़ी की दोस्तास ना अल्लाह वी बल्लिग मा उनज़िल इलैक पैगंबर ताला बज़ किताब कर को तले रसे अल्लाह वी हुज़ू मा आताकुम रसूल तासुल जसदर की पैगंबर बेदर की दे पैगंबर ने वाले नबी अलैहिस्सलाम में ऐलान को अना मदीनतुल इल्म द इल्म खार ज़ैमा रसूलुल्लाह में ऐलान को इन्नमा अनल कासिम तक़सिमून के दीन ज़ैमा रसूलुल्लाह में ऐलान को बल्लिगु अन्नी ज़मान अखल को दीन और रसूल और रसूलुल्लाह मुबारक ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन ज़ल्ला उस्ताद अलैका ज़क्सर खल को तरेमा ज़मा प्ला चोली खर्चे मा प्ला कुसुम को दुकान के नास्ते चिप्स खर्चे तासु ने पीजन मादा फुल पाकिस्तान पीजन बार मुल्कुनी की में खलक पीजन की दुनिया खलक में पीजन दुनिया खलक रा दावत न राखे
داسې خلک شته چې څلور کاله انتظار کوي چې مولوي صاحب زموږ ځای ته راشي او پیاله چای راسره وڅښي. یو پیاله چای څلور کاله انتظار وکړه. هر په هر هفته کې یو ټلیفون راځي، مولوي صاحب زما واده زما ځای ته به راځي، چای به راسره څښي. داسې خلک. زه نه غریب پلار بچی، زه ناسته کوم د طالبانو سره وختي چې مولوي صاحب زما خپله د یو مرلي بس هم نه کېږي چې ځان له والم، او د مدرسې دپاره مې 520 مرلۍ زیاته سي. ځان باندې مې اعتماد نه دی، په ځان مې بروسه نه ده، دا بروسه مې په الله ده. دې خلکو ته وایم ښځه چې کوم دی یوه ښځه بیماره شي بله ښځه یې تپوس له راځي هغه ځان سره چرګ وهار راوړي، بیا دا چې تپوس له ورځي دا ځان سره چرګه واهي. زه دا د ښځې غیرت دی، د خدای غیرت به څنګه وي. خدای پاک په زما عزتمندو څومره غیرتي دی چې د هغه غیرت ته انتها د هغه د غیرت په زما عزتمند د هغه حیا هغه انتها ده، لا محدود حیا ده. زما عزتمند چې د یوې ښځې په سترګو کې دومره حیا ده چې خالي لاس نه ځي، نو خدای به څنګه موږ له خالي لاس راکړي. زما عزتمندو زه دې خلکو ته وایم زما پلار چولې خرڅولې، په طالب به ودرېده پلیټ کې به ورته چولې واچولې، بچیه دا وخوره، د الله په ذات مې قسم وي د پلار د چولو د پلیټ د برکته په دې مدرسه په دې جومات کې ناسته د طالبانو سره چې ناسته کوم دا مې د پلار د چولو د پلیټ برکت دی. ما له یو کور نه چای راوته، مازدیګر کې به یو پیاله چای راوته، هغه ځای کې ما درس کوم. زما عزتمندو په خدای مې قسم وي په کور د الله په کور کې ناسته مخې ته مې قرآن پروت دی. زړه مې نه غوښتل چې دا چای ماله راځي، ځکه ما ته د عوامو مزاج معلوم دی چې یو ورځ 2 ورځې 15 ورځې باندې چې وڅښي په شپږمه ورځ به وي مړه دا خو همداسې دا خوشي که نه څه کار یې نشته. کله به تا له دعوت درکوي، تا ته وایي راځه چې 2-3 ورځې ورشي بیا به تپوسی راتاو کړي د شا به تاو کړي په دې پوهېږه نه مړه د دې پلار نه اوس نه خلاص وي. یو ورځ نه پیچې څه وڅښو چې اوس همداسې راخوشي، هسې نه ده همدغه شانتې ده. نو ما له به چای راوته، ما نه غوښتل چې چای راسي. قسم دی په دغه محله کې جومات نه و، دغه محله کې مدرسه نه وه، دغه ځای کې به خرګاړو واله وو، دغه ځای کې به چې کوم دی چا سپي ساتل، چا به چې کوم دی چرګان ساتل، چا کوترې ساتل. دغه زنانه یو پبلک سکول و، ماسپښین نه پس پکې موږ سبق شروع کړو. ټاټ نه و، چېرته پلسټیکي بوجۍ به د سیمنټو را پیدا کړه، چېرته د چینو بوجۍ به خالیم را پیدا کړه، دوکان نه به په سوال راوړه کې به ناست. نن په هغه محله کې داسې کور شته چې په یو کور کې 12 حافظان دي، 10 حافظان دي په هغه محله کې. خو دې کومې زنانه چې ما له چای رالېږه د دې 2 زامن دي. یو زوی به سات چې د کوره وته کلین شیو به کړو، بل زوی چې به د کوره وته کلین شیو به کو. یو د میډیکل دکان دی، د دوايي دکان دی، میډیکل سٹور دی، او دا ټران وسري بل په یو کپنې کې په خپ اعلی پوسټ باندې نن شپه مری کې دا، نن شپه اسلام آباد کې دا، لا نیوټن کې مشپه دا، ډینګ نیوټن کې مشپه دا، به درېغه پیسې به راتللې. په خدای قسم پلار وفات شو، جمعات دې 15 مرلې ځای ورکو، هغه جمعات هم دې دوه چته په مدرسه جوړه کړه، یا هغه مدرسه ځای و چې هلته چا زما عزتمندو الف با تا نه ویله، یا هغه ځای دی چې نن د سوات نم طالب راځي، د دین نم طالب راځي، د مومندو نم طالب راځي، د باجوړ نم طالب راځي، د پېښور نم طالب راځي. دغه ځای دی چې زما عزتمندو نن پکې قرآن زده کوي. هغه ځای تنګ شو، زما عزتمندو دغه زنانه وه، د دې 2 زامن دي، د دواړو ودونه شوي، د دواړو بچي شته، دواړه چې کوم دی کیلو پرې سار هر سال خرید هر سال. زما عزتمندو الله پاک د هغه په مخ ګیره راوسته، په سر یې ټوپۍ راواغسته، کتاب یې واغسته، مدرسې ته لاړې، 8 کاله سبق ویلې، بچي یې شته. زما عزتمندو دغه مور لا ژوندۍ ده چې په دې سترګو خپل زوی عالم سیکو، دغه مور لا ژوندۍ ده چې په کور کې د دې 2 زامنو، یو زوی هم 2 بچي حافظان، د بل زوی هم 2 بچي حافظان. دا کشرې زوی زما عزتمندو چې په یو اهمه پوسټ باندې و، هغه زوی چې کوم دی نن ګیره پرېښې ده، سار کې ډیوټۍ لري، سار کې د سرکاري جاب لرالی. زما عزتمندو خپله ډیوټي پرېښودله او ماسپښین زما عزتمندو مدرسې ته ځي، سار کې زما عزتمندو ډیوټي کوي، ماسپښین کې مدرسې ته ځي. نن دې سخت کالې چې کوم دی 4مه درجه وویله، ما ته یې بل تصویر راولېږه، مولوي صاحب په 4مه درجه کې مې اول پوزیشن اخیستی. زه ورته وایم دا ستا د مور د هغه چیو د پیالۍ برکت دی. ته به جومات کې اذان هم کوې، جارو به مخې سیټ ته دې م راوړی، سیمټ ته دې م راولې، خو د جومات د امام څه دی بغض دی، حسد دی، خو ستا بچی 15 وخت لمونځ ګزار و، ما فخر سو. خو تا د رسول الله دیدار په خوب کې وکړو، ما فخر باندې سو. دومره جمله مې درته وویله، دې نه پس ورته څه وویل. د الله په نظر کې د قرآن طالب قیمتي دی، استاد قیمتي دی.
دا جمعات په دین به ختمېږي، مدرسه به دین به ختمېږي. جمعات بیت الله دی چې استاد دې ووته نو بتخانه ته جوړه شوه، خلکو په دغه بیت الله کې 360 بوتان کېښودل، د خدای په ځای په دغه جومات کې د بوتان عبادت شروع. دین به زده کېږي د استاد نه، ملاویږي به د استاد نه، خورېږي به د استاد نه. زما په دغه محله کې یو هلک دی، زما عزتمندو، سپي به یې ګرځول، په ترخ کې به سپي و چې زه به یې سي کړم مټ به مې کړم، په پردي کور به ورننه شو. کله به ورسره کوترې وي، کله به چرګان وو، کله به یې چغې ډوډۍ کړې وې، سبق له به نه راته. یو ورځ مې پلار ته وویلې ما یې طالبان به دې ستا ځای کې کېنو. هغه 3 ورځې ما ته بیټک کولاو کړو، هغه په بیټک کې صرف 3 ورځې موږ طالبان کېنو. هغه هلک چې په دې کوڅه کې به ګرځېدو، سپي به په غېږ کې ورسره و. په خدای مې دې قسم وي بل کال د علم نه فارغ شو، ورپسې کال د مفتیتوب تخصص نه فارغ شو، سخت کال یې تېر کال چې کوم دی اوس ختم شو. په دې کې په جومات کې امامت کو، درس یې کو، سخت کال چې کوم دی یو کال یې د درس پوره شو. هغه هلک چې په ترخ کې به سپي ګرځول او دویم دا پلار یې کله کله مخامخ ناست دی، زه ورته وایم هغه 3 ورځې چې د قرآن د طالب خدمت دې وکړو، الله دې په کور کې هغه زوی چې په ترخ کې به سپي ګرځول، نن په ترخ کې بخاري ورسره دی، نن قرآن ورسره دی. واه 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 قسمته چې په کوم ترخ کې به خلکو سپی ګرځو، کوتر ګرځوله، خلنګي چرګ ګرځو، نن په هغه ترخ کې د الله کتاب دی. زه به تاسو ته نور څه ووایم نو، کاش چې ما ته د دې طالب او د دې مسجد د امام دا خړ سر، دا خړ سر مولا د ده د پیزار ما ته ښکاره شي، د ده د بچو دا وچې شونډې ما ته ښکاره شي. الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.